ګرانو کتونکو دغه رور را سره موجود دی او د ده سره به خبرې اترې کوو. کوم چې د افغانستان د خور استعمالیږي په پاکستان باندې اټیک کیږي او بیا ورته زمونږ ادارې او پاکپوچ چې کوم دی موتوړ جواب ورکوي. په دغې به خبرې کوو چې دغه خور استعمالیږي نو د دې روکتام به څنګه وي. بل دغه افغانیانو سره مونږ نه غواړو چې زموږ تعلقات خراب شي. مونږ له ډېره مینه ورکړې ده. دغه رور په پی ټي آی کې ډېر زیات وخت تېر کړی دی. دا نه چې په دغه موجوده صوبایي حکومت چې دی وخت کې خاموشه دی او د دې ځای یو ډېر تکړه سیاسي چې کوم دی نو مبارز دی بلکې الیکشن یې هم کړی دی. رور مې خپله پېژنګلو کې ډېره مهرباني. زما نوم صبا خان دی او زه د ډسټرکټ پروګرام منیجر هینډز کې دلته یم او مختلف سیاسي حلو سره موږ ټیمونه تیر شوي دي او تاسو چې دا کوم سوال وکړ نو زه به دا ووایم چې علم خان صاحب ډېر اهم ایشو راچوړله چونکې پښتانه موږ د پخوا نه به یو اواز کېده د باچا خان د ور چې لکه لر او بر یو افغان خو ټول عمر دغه ځمکه زموږ دپاره استعمال شوې ده. کله د انډیا په ترو استعمالېږي، کله عرب نه کس راځي او هغه د اسامه نوم ورکړی کېږي. اسامه کله وی هیرو دی، کله چې مري بیا پرې خلک خوشحالېږي. نو موږ د خلک راځي او د دې ځمکې په ترو په پاکستان ته هغوی راننوځي. خو تاسو وګورئ موږ د پی ټي آی حکومت تبدیلي اواز کړو نو هغه تبدیلي هم چې موږ کتله نو حقیقت کې هغه تبدیلي رانغله ځکه چې کومه تبدیلي عوامو غوښتله نو هغه تبدیلي وګوره نو هغوی په خپله چې کوم دی بتې ورکوي، بتې شروع کړه افغانستان دپاره. او کوم افغانستان کې چې کومې بتې زمونږ روانې دي همدا خلک ورکوي یا چلته کوم ناست دي. تاسو وګورئ اوس هم استعمالېږي دا خلک د افغانستان خورم پخوا هم استعمال شوی را اوس هم استعمالېږي او په هغې کې صرف او صرف پښتون بیلټ ته نقصان دي. که موږ د بلوچو حالات وګورو، که موږ دلته خیبر پښتونخوا حالات وګورو نو موږ وایو خو دې سره که موږ بیا وروسته لاړ شو د باچا خان هغه زوړ د سن 56 یو کتاب کې هغه لیکلي دي چې هر پښتون افغان دی او هر افغان پښتون نه دی. نو که دې خبرې له مونږ راشو او هغه خبره نو هغه زموږ دپاره اوس د کاڼي کرښه ده ځکه چې افغانستان کې به خلک راځي نن سبا چې دا کوم حالات دي او په افغانستان کې روان دي. او ټیکه مونږ خو پخوا هم دا ویلو چې یاره راځئ مونږ شریعت هم راولو دا هم راولو خو هغوی خو راسره نه راولي. زموږ پوج چې کوم دی یا زموږ ادارې بار بار هغوی ته چې کوم دی تنبیه ورکوي چې دغه ځای کې تربیتي مرکزونه دي د دې مخ ونیسئ نه نیسي نو په داسې حالاتو کې بیا به اټیک نه کوي څه به کوي. نو همدا څنګه چې تاسو خبره وکړه دې ما سره مونږ سره یاره بله ده چې لکه د فلسطین غونډه کې شی را دې نه جوړ نه شي. دا چې کوم زموږ آرمي وایي نو زموږ دپاره د ټول نه معززه خلک چې کوم دی نن آرمي ده او هغه آرمي د پخوا نه مغوی ویلي چې یاره تاسو دا شیز راغلی تاسو دا دلته مه پرېږدئ هغه راولو هغه موږ میلمانه کړو د بارډر نه راته وکړو موږ په خپلو ځینو کې وساتو. او همدغه افغان چې کوم دی په دغه کې چې باچا خان کوم خبره کړه چې هر پښتون افغان او هر افغان پښتون نه دی هم هغې کې موږ پېژنګلو نه شو کولی. کلم د طالب په دغه باندې وایي، کلم چې کوم دی د بل په شان وایي، کلم د پولیس په دغه وایي. او که وګورئ نو همدا آرمي را دا زموږ پاک فوج دی چې هغوی راووتلو او هغوی امریکا غونډه کې ځای له شکست ورکړه، هغه رشیا غونډه کې دا لکه غټ وډ کنټریز لکه دوی ځان ته سوپر پاور وي نو هغوی له شکست ورکړه. خو زه خو ډېر افسوس کوم او صد افسوس کوم چې پښتون صرف استعمالېږي. تاسو وګورئ نو پنجاب افغان استعمالېږي. دا ګوره 3 بلین د 2006 نه واله 2021 پورې انډیا 3 بلین ډالر چې کوم دی په دې کې انویسټمنټ وکړو. دا انویسټمنټ چې کوم دی د دغه جنګ دپاره وکړو چې کوم په موږ باندې دا مسلط دی. نو دا څنګه تاسو کوم خبر وکړه دا به نورم کیږي ځکه که موږ دې ته عوامو په ښه نظر ونه کته کوم تبدیلي چې راغلې ده خو تاسو نوې کول کې وګورئ زموږ خلک ټیک ته تعلیم یافته دي خو دوی جاهلیت ته روان دي. او چې څو پورې په دې خلکو کې لکه خلک د عمران په نوم خلک وټ ورکوي نور خلک نه ورکوي. خو ته راته ووایه چې لکه عمران سیاسي وراثت کې څه پرېښې موږ ته نه دي. تاسو په کله پیښ شوې په عمران خان په سیاست باندې تبدیلی په سیاست باندې بو دې وخت کې وګوره پروپاګانډې کوي د افغانستان عملې مذمت کوي. یاره تاسو کو وګوره دا را روانه دا کومې سانحې جوړ شوې که نه نو عوام روتي دي تبدیلی په نومانه خو د هغه وزیر اعلی تښتي د هغه بیبي تښتي د هغه میدان ته نه اوس پته نه چې دا د دې شاته کوم رو دی. نو موږ دا خبره کوو چې جهانګیر ترین غونډه کې سړی لاړ دا دغه هیرو و د هغې نه علاوه علیم خان غونډه کې کس د هغه نه لاړه، پرویز خټک غونډه کې د هغه رایټ هینډ و هغه ته لاړه، محمود خان غونډه کې سړی د هغه نه روان دی. زه خو په دې نه پوهېږم چې دا اوسني کوم کل دا روان دی نو هغه خلک د دې نه ټول روان دي اوزي ته او بیا هم دا خلک په دې کې ورننوځي. نو زه خو زیات تر موږ دا وایو چې د پښتنو ته چې تاسو مهرباني وکړئ تاسو د پرویز خټک نه مخکې تاسو د علیم خان نه مخکې تاسو د محمود خان نه مخکې چې دا کیپي زموږ منسټران وو هغوی د دې شیز نه اوزي او تاسو لکه هغه جاهلیت په تور روان دي او نقصان چاته راسي پښتون ته راسي نقصان چاته راسي. تاسو وګورئ په هغه ځای کې څوک مري هغه غریب مري موږ په دې کې اوسه پوره نه کړو واحد د شهیدانو پسې مسخرې ټوکې
پوجانو پسې بیا چې کم دی نو دغه مذمت وکړو عمران خان د جیل نه مذمت وکړو نو هغه خو لکه ګوره موږ تاسو وی کنه چې عمران خان ټیک ته دوی د تبدیلی نوم دغه کو خو 15 سال کې کوم د وګوري مذمت هغه کوي هغه ځکه ناشتي په 15 سال کې زموږ د صوبې له چا څه ورکړ موږ تر یو ترقیاتی منصوبه خو چیرې دا راغلل زه خو پته نه پیګم د بخوي کوچور دی ډاکو دی خلک ورسره شو موږ ورسره شو زبدا چلو کم زبا هغه چلو کم اوس پورې تاسو کړ د نواز شریف ته لاس واچول شو د زما خیال چې کوم زرداری ته لاس واچول شو د خو اولمبنه کلچر ګوره د جاهلیت لومبنه کلچر عمران خان کړی د پسټا جوړ مولانا غونته خسته ته بزسوي ډیزل دلته بعد زمونږ پښتانو نمونه زما په 400 ته دی یو خلکو راوستري چې هغه کې د خلکو لاسو او دلته به میلو لفظ استعمالو او د بچا خان وسیري هغه په کم اندازونه در روان دي او دا جاهل قوم چې کم دی په هغه کې روان دي نو کم از کم د خلکو لپاره کار دي چې موږ دا وایو چې مار قوم او موږ دا خبره کوو چې یاره هغه یوتیان لفظ چې بیا پر کم استعمال کې دام ډېر کمزور دي ځکه موږ په دې خلکو کې دا ډېر نږدې وکتل ځکه غلامي هغه عمران خان زما ذاتی غلام شي ذاتی غلام کو تاسو ګوره وزیر اعلی هغه ذاتی غلام دا رجټ ګرنل او ټویټ او دا کیسې قطاری او دین ما غلامین آزادي یقین تاسو جو ګوره د پنجاب غونډه کې صوبه چې زموږ غټه صوبه ده او زموږ د پاکستان نیم پاکستان دی بوزدار غونډه کې سړی هغه وزیر اعلی کوي یا محمود خان غونډه کې سړی هغه راولي نو کله چې کله پر خټو غونډه کې خلک پیښه غوښنه لاړل هغه پریدي عوامو سره پورې لکه دا ودری په خو باندې ډیر زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو د صباحان په پی ټی آی کې داسې حیثیت لکه د پرویز خټک لکه د محمود خان لکه راتب خان داسې په سینیر دغه باندې پاتې خو نن هغه خپل پښتون قام چې کوم دی پیکول غواړي چې موږ په غلطو مزید چې کوم دی د دې غلطو صدباب چې کوم دی نو د خپل مل دفاع کول دي د خپل فوج مټي مضبوطول دي او افغانانو تم دغه و چې تاسو زمونږ رونه خو دغه خوره چې کوم دی انډیا لمه استعمالوي